ګرانو کتونکو سلامونه کوم. دا مخال زه د دارالعلوم دارة الحدیث نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. شیخ صاحب حضرت شیخ مولانا محمد یوسف صاحب سره به خبرې اترې کوم. دلته کې رالو دغه طالبانو چې په کوم انداز کې د مولانا صاحب سره مینه کم استقبال ډېر حیران کن صورتحال ما نظر نه تیر شو او بیا د مولانا صاحب زموږ سره خپله ډېره زیاته مینه ده. خو ویدی رایې درست دی په کار وه چې زه مخکې د دارالعلوم ته راغلی وم. یو ډېر زبردست دارالعلوم چې کوم دی نو دلته کې او په سونو عالمان هغه به انشاءالله په 12 تاریخ باندې هغوی ته به پټکي وهلي کېږي، هغه به فارغه کېږي، هغه به بیا د دې ملک چې کوم دی او ورسره زمونږ ګاونډي هېواد افغانستان مختلف دغه ځینو کې به چې کوم دی د علم دغه رڼا خورئ. یوسف صاحب هغوی د میډیا هغه شانتې شوق نه ساتي خو پیغام یې چې کوي د نورو علومو نه ډېر مختلف وي. دا زه په جار خبره کومه ځکه چې هغې کې لالچ بالکل نه وي. مې چې څونه تقریرونه اورېدلي دي بلکې اورم یې نو هغې وایي او په دې لار دې مدرسې ته راتلمه نو په دې مې سوچ کو چې آیا عالم به د عالم خیال ساتي، صحافي به د صحافي خیال ساتي، بله طبقه به د هغې خیال ساتي، هره طبقه به یو بل له لار ورکوي. نو بیا پکې محمد یوسف صاحب شیخ الحدیث صاحب هغه چې مخې ته راغی د هغې تقریرونه نه اکثر ته چې کوم دی نو شیخ صاحب هم خفوي او د پاټۍ کسان هم ترې خفوي. دا زما خپل چې کوم سوچ دی. بهرحال ګرانو کتونکو دغه دارالعلوم کې په سوونو طالب علمان چې کوم دی هغې زده کړه کوي. د دې لنګر وي تر اوسه دومره هم نه دي ویلي چې یاره ضرورت دی راشه. هره مدرسه کې چې کوم دی دا ضرورت ضرور پیښیږي. د دوی دلته کې هاسټلې دي، دلته کې استوګنه ده، د دوی خوراک دی. نو زه په دې باندې مولانا صاحب ته خراج تحسین پیش کوم او ډېره مینه او مننه چې ما سره خو عرضه کې کړې ده خو زه ورته ملامته یم چې زه مخکې راغلی وې. بهرحال بیا به راځو. دا زموږ په لار کې مدرسه ده، دارالعلوم دی، دا زمونږ دارالعلوم دی او دا د تورمزو دارالعلوم دی چې دې وخت کې آباد دی او خو په دغه کې چې کوم دی نو طالب علمان راځي. مولانا صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. په 12 تاریخ چې کوم دی نو هغه نن دعایي تقریب هم دی. په 12 تاریخ ستاسو به دغه وي پروګرام وي نو په دې هم راته لږ تفصیلي خبرې وکړي او مدرسې حوالې سره هم راته ووایي. الافغان صاحب ستاسو راتلل دې مبارک شي او هغه دغه خبره ستاسو زموږ کورنۍ سره هم محبت شته او موږ هم د سره محبت ساتو. په دې علاقه باندې خو به اول ستا خبره وکړم چې ستا لوی احسانات دي الحمدلله. هر ځای کې د مظلوم په کار راغلی که چېرته د بجلۍ لپاره اواز دی هغه تا پورته کړی دی، د ګیس لپاره اواز دی هغه تا پورته کړی دی، یو ځای کې خلکو ته ټرانسفارمر ته اواز په کار دی هغه اواز دی پورته کړی دی. مقصد لنډه دا چې د 400 چې څومره عوام دي او د هغوی ضروریات دي نو پوره کوونکی الله دی خو د هغوی هغه اواز ستا حکومت ته او مخې ته الحمدلله رسولی دی او ستا په ذریعه باندې الله پاک د هغوی هغه ضروریات پوره کړي دي. او زمونږ د مدرسې ته الحمدلله تاسو رالی. د دې نه مخکې ما به د وړې دورې درس کوو نو د حاجي محمد امین صاحب حاجي آباد کې هغې ځای کې زه د وړې دورې مدرس وم او الحمدلله زمونږ دا وړه دوره د پخوا نه ډېره زیاته په کامیابۍ باندې را روانه ده. او زه د طالب العلم زه لږ طالب وم. ما 3مه درجه وي ځکه تقریبا د 3مې درجې پورې کتابونه ما خپل والد صاحب سره ویلي دي او دا کاپیه باشاپیه تلحیص سلم حسامی این پنج کې یاد کونکي شوی مولوي نظامي دا سرپمیر مې الحمدلله یاد کړی دی، دا نخومیر مې یاد کړی دی، د دې نه علاوه الحمدلله کاپیه مې هم یاده کړې ده، سرپمیر بابونه مې هم یاد کړي دي. اوس هم بعضې وخت کې زما دا بچې څه دغه وکړي نو زه ورته باب شروع کړم نو الحمدلله دا الله احسان دی. اوس هم هغه فنونو کتابونه بعضې وخت کې طالبانو ته هم په تر یو ځای چې راشي داسې ویمه لکه چې شکر دی چې کتلی وي هغه شانتې الحمدلله الله احسان دی. منګه دا مدرسه چې شروع کړه نو په 2016 کې منګه د دې مدرسې هغه بنیاد کېښوده. د لاندې چې کوم ځای دی نو موږ به دې ځای کې ناست وو، د وړې دورې طالبان به وو را سره او خښته م یو 50,000 راوړې وه، دعاګانې به م کولې، طالبان به دې پټو ته اودسمات ترې تلل، د دې کورونو نه بې ځان له سکول له اوبه راوړې خو الحمدلله طالبان په ګڼ تعداد سره وو. نو د 2016 نه الحمدلله دې ځای کې هغه کار شروع شو. دا 2025 دی تاسو ګورئ 2 چته آبادي پکې شوې ده. لاندې چې کوم مسجد دی نو دا هم یو کنال کې دی، دا مسجد هم په یو کنال کې دی، بره پې هم جوړ شوی دی او په هغې باندې چت لا پاتې دی. دا چې کومې کمرې دي هاسټلې لاندې هم شته باندې هم شته.
مدرسه الحمدلله بادره سپنج کانال کې دا مدرسه ده الحمدلله د ګیس یو 2 میټرې شته د بجلي 3 میټرې شته یو چت شیشې هم لګولي دي او سولر او انشاءالله نورو ته هم زمونږ نیت شته چې کال دا نور زیاتې کړو نو زمونږ تقریبا د ورځې څه 2.5 منه وړه لګي الحمدلله خو دا چې مشر شیخ صاحب چنده به تاسو بالکل نه کوئ وی دا شی مه کوئ نو بعضې وخت کې دا مدرسه قرضدار هم شي نو زمونږ اوسه پورې چې ته نه محتمم نه ناظم چنده وکړه به دې ځای کې د حدیثو د درس نه په دعاګانې کوو الحمدلله الله پاکې قبلوي او هغه تقریبا څه د پاسه 300 طالبان مدرسه کې ډېره دي او څه 200 زی راځي او الحمدلله دغه شان سره پاسه 300 روټۍ غرمه دغه شانتې ماښام داسې ساره الحمدلله لنګر انتظام برابر دی دلته پلار او زوی دي نو هغه لنګر هغه چې ډوډۍ کوي هغوی د خپلې تنخوا 30,000 روپۍ ورکوو اوس سخت کال موږ سره تقریبا 250 طالبان دا خالص زما د وړې دورې کلاس دی دا 250 طالبان دي نو دوی ته به انشاءالله نن چې کوم دی هغه اخیری حدیث مبارک به دوی ته الله دې توفیق راکړي چې هغه ورته ووایم او بیا به انشاءالله دوی ته په 12 جنوري باندې سندونه د مشر شیخ صاحب زما مشر ورور شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په لاس باندې انشاءالله ورکوو او د سار 8 بجو نه واله تقریبا د 12 بجو پورې 12:30 بجو پورې به دا پروګرامي علماو پکې د مدرسې هم بیان نه کوي نور علما به هم راځي هغوی هم بیان نه پکې کوي او بس دا د خوشحالۍ یو دغه دی هلکانو ته تاسو یو پوچې وګورئ دا طالبان دي الحمدلله او دا د حدیثو دا کتابونه ورته مخې ته پراته دي بس همدې جومات کې موږ درس کوو او مونځ هم پکې کېږي او درس هم پکې کوو لاندې دي نو لاندې طالبان بیسمنټ جومات کې ډېره دي کمرو کې هم ډېره دي نو تاسو خو هم په لومبي ځل مدرسې ته راغلی ځکه چې موږ رابللې نه یې تاسو نه پاتې نه ده خو موږ نه یې رابللې که نه دا خو اتفاقا هلته د سکول افتتاح او تاسو سره میلو شو اتفاقا پکې دا ذکر پکې راغی او زه د دې میډیا نه د تصویرونو اصل کې ما ټول عمر ځان ساتلی دی او د دې شي داسې شوقیم نه ومه تصویرونو په باره کې حدیثو کې پوچې ډېر زیات ممانعت راغلی دی نو داسې ځان له غونتې ملنګې زندګي به مې تېروله خو بس بعضې وخت کې پکې داسې کارونه راشي د وخت ضرورت دی جی ټیک ټاکي قوم جوړ شو اوس په ټیک ټاک باندې ورته دروغ وایه دا وایه حدیثونه جي خلکو را لولټک پولټک کړل که نه نو ستاسو جي ډېر زیات ضرورت دی ځکه چې په داسې وه چې زمونږ د عبدالقیوم د شیخ صاحب خدمت کوي نو د شیخ صاحب نه چې کوم ریکارډینګ کوي د جمعې بیان نه خورئ څه د اسلام والا هغوی به ما پسې تلله خو لیکن ما ورته غاړه نه ایښوده بالکل تقریر ته ما غاړه نه ایښوله درس سره مې شوق و هغوی به وي ریکارډینګ به کوو ما یې بې تصویره که کې نو بیا خیر هغوی شروع که ما دې زوی ته وګورې زه به یې پاسوم کیمره مې مړه زه بالکل نه منم خو بیا ما مشر شیخ صاحب به خفه شي زما خادم دې پاسو نو یو 2-3 جمعې د هغه په لاسو که بیا هغوی رالل بیا د بهر نه خلکو ما ته وي چې یاره شیخ صاحب مونږ خو د مشر شیخ صاحب په بیان نو ستا په دې بیان نو باندې مونږ ته ډېره زیاته پیاده ده مونږ په دې د ګناهونو کې مبتلا وو زمونږ د شپې 3 ګنټې خوب دی نو ټوله شپه عبادت کوو که نه نو ما ته یې وي که ستاسو د علماو د بیان نه پینې خو په دې موبایلو خلک ګن ورکوي هغه به پې مونږ ګورو او بغیر د تصویر نه داسې څوک شوق هم نه کوي تقریر نه ګوري نو بس الله دې پکې خیر پیښ کړي او الله دې اعمال زمونږ د ضایع کېدو نه وساتي چې ریا کې را نه شي سمعت کې را نه شي دا بعضې خبرې مې چې وکړئ نو دا د دې مدرسې دپاره چې الله پاک د دې مدرسې د ترقۍ یو باعث وګرځئ او تاسو به هم دعا کوئ دریم چت ته زمونږ اراده ده ځکه طالبان زیات دي او موږ سره بیا ځای نه نو چې الله پاک دا دریم چت هم پې جوړ کړي الحمدلله شکر دې ډېر ښه شته ښکلي وخت تېرېږي د الله پاک احسان دی ګرانو کتونکو بیا به راځو نورې خبرې هم د شیخ صاحب سره کوو په دې کې تاسو دا فوټیج هم ګورئ په دې کې تاسو ټول مدرسې د صورتحال هم ګورئ شیخ صاحب سره چې ما کمې خبرې وکړې شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب یو تقریر مې اورېده زه چې اکثر وده کېږم نو شیخ صاحب لګوم دا قصې مه ولې چې اوس الف خان شیرپور ولې علم ته کېناسته مونږ کې خو لګانا هم ډېره زیاته ده که نه په دین کې خو مونږ په نوم مسلمانان یو کلمه وایو نور زمونږ نه زیات منافقت بل چا کې نشته نو علم ته زه خو مونږ نه زده کوم الف خان له مونږ نه ورځي دا لکه زمونږ یو سوچ جوړ شوی دی نو شیخ صاحب یو تقریر مې اورېده په خپل واده دومره نوم خوشحاله چې شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف صاحب چې کوم دی علم ترلاسه کړی په دې ماته ډېره زیاته خوشحالي وه نن چې کوم دی دا ظهیره ده او زمونږ په دې ځای کې د دې خاندان نه ټیم اخیستل شیخ صاحب نه لکه زه د ټیم اخلم چې زما تقریب دی نو میاشت کې ما ته ټیم نه میلاویږي خو موږ په مشر شیخ صاحب باندې مخینو نو به چې کوم ځای کې نو دا ته ریشاوی هم نقد هم ته اخلمه او دا
او کور ته هم چې کوم دی نو ویته وي بدماشي. نو زمونږ ټوله 400 صرف تورنځی نه ښه، صرف تنګي نه، په تنګي کې د علم شمه بلیدل، اخترآباد جومات غټه مدرسه دا د شیخ صاحب کریډټ دی. دلته کې عیدګاه چې کومه ده اگر چې هغه د حکومت د لاسه هغه تباه و برباد ده، چې هغه د ګند اوبه چې کوم دی په هغه عیدګاه کې ورمتې هغه سبیلونه چې کوم دی بند دي. خو دا دارالعلوم چې کوم دی انشاءالله دا به کامیابیږي. په دې باندې به د دارالعلوم نمبر وي، چونکې شیخ صاحب خو چېرې د چاندو دا څنګه چې ذکر وکړو او د پیسو، نو دلته دوی د چې کوم دی نو خلک یې په دلو دلو وروړي. خو نه، د شیخ صاحب د دې خاندان بس ځکه صفا خبرې کوي. او دا یو خبره یاد ساتئ ښه، چې هره پارټي نومې پارټي چې هغه کومه ده نو هغه چې کوم دی د خاندان عزت کوي او د دوی خبرې بې با کوي. نو ګرانو کتونکو په مدرسه هم بیا خبرې کوم، دا خو مې شیخ صاحب سره په 12 تاریخ په انشاءالله بیا راځو او خلکو ته هم دعوت ورکو. په 12 تاریخ باندې زمونږ د ټولو ملګرو ته دغه دی زما طرف نه دعوت دی چې مدرسې ته انشاءالله راشي. او دا طالبان ناست دي، هر خلک بار سر سوی، خو الله ګواه دی ما بیګام چې کوم دی کور مې دغه راواغېشت نو 3 بجې ما له خوب نه راته. ما سره صرف دا سودا وه چې دا ټول کاله مو که دا در سره توفیق الله راکړه یا الله، هسې نه چې په دې شهرتونو دا ضایع نه شي. کله به مې وجړل، کله به چې کوم دی الله به مې یادوم، الله به ستا ته خړونه معلوم دي په اړه کې. خو د مقصد زه د دې د پروګرام د اخري بالکل قایله نه وم. ټول عمر به محتمم صاحب د استادانو مې ما بدا نه کوو، ما زمونږ د اعمال ضایع کېږي دا شی نه کوو. او بیا د محتمم صاحب له طرف نه استادانو په دې باندې مجبوره کړم چې ټول خلک په کال په اخر کې یو پروګرام کوي. نو اوس هم چې دار وزیر علي محتمم صاحب خوشحالي، خو یوسف احمد په اړه کې الله ته ډېر زیات ملامت دی. زه یم یا الله د اعمال هم ضایع نه شي، ګیرم سپینه ده او الله ګواه دی چې بیګا مې هم ډېر زیات جړلي دي. ما سره خالص دا سودا وي چې یا الله چېرته شهرت کې را نه شي، ریا کې را نه شي. خو تاسو ته مې مقصد هم دا دی چې د مدرسې د کامیابۍ یو ذریعه وګرځي. موږ به نه یو دا مدرسه به وي، نو به دغه را سره هم یو سودا وي، الله دې هم د اعمال نه ضایع کوي. نو ګرانو کتونکو زمونږ مثال د ړندو د کڼو ریدار ته حقیقت ویم چې ما ویل چې لکه شیخ صاحب مدرسه دلته په تورمزو کې چېرته ده، خو چېرته ده دا زما سوچ و. نن به تاسو ته هم چې کوم دی نو پته لګي چې شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، هغوی چې کوم دی نو موجود دي دلته کې. دغه طالب علمان له د وړې دورې خبره کېږي انشاءالله ډېر زر ده چې 3 چت مکمل شي. نو دلته کې به دا به 400 لوی دارالعلوم چې کوم دی نو اوس هم دی او ثابتېږي هم. بل مولانا صاحب خبرې وکړئ، ډېر علما هغه سوشل میډیا ته روتې دي، خو سوشل میډیا ته د دوی راوتل د وخت ضرورت دی، ځکه چې فتنه ډېره زیاته شوله. یهودي لابي چې کومه ده هغه لګیا ده زمونږ په دې ملک کې، د هغوی د دغه جړلې دي، هغوی هم لګیا دي او مختلف قسم چې کوم دی نو مونږ ګمراه کوي. نو په دې باندې به زما علماو ته هم خواست وي چې دغې خلکو له کلو جواب ورکوي، خو په دې تاسو ته کنځلې کېږي، خو ردې بدې کېږي. نو نن خو دا اسلام دی، نن خو دا دین دی، نن خو دا پوهه ده، دا د دې علماو په مرسته باندې ده. نو ګرانو کتونکو خو تاسو په خپل لاس باندې د مدرسې ته راځئ نو بالکل راتلی شئ، محتمم دلته کې موجود دي او مولانا صاحب هم هغه سره ملاقات هم کولی شي. او داسې چاته نه وایي چې راکې بس، خو په خپل هم څه دغې 3 چت هم جوړو، سولر سسټم هم پکې ضرورت دی، مزید چې کوم دی د خوراکي توکو هم پکې ښه ضرورت دی، د آبادۍ پکې نور هم ضرورت دی. او چې دی خو سره نور ځای هم والو چې دا طالب علمان چې کوم دی نو دوی هم لوبې کوي که نه، چې کرکټ هم کوي، نورې لوبې هم کوي، چې کلو میدان نو بالکل کولی شي او دلته کې چې کوم دی نو خپل کردار ادا کولی شي. مننه.